زمون د دکان پته یاد لرئ صدای دین اسلامی کیسټ اینڈ سیڈی سنٹر نشترآباد براستا مدینہ مسجد نیز سکندرپورہ چوک پشاور شهر د حنیف الله او قدرت الله د کیسټو خله دکان موبایل نمبر دے 0301 او بل نمبر دے 0345 91 بسم الله الرحمن الرحيم. والدلالة اللفظية إما بحسب جعل الجاعل وهي الوضعية كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، والوضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنى أو لا وهي لا يخلو، إما أن يكون بحسب اقتضاء الطبع وهي الطبعية كدلالة على الوضع، فإن طبع اللافظ يقتضي التلفظ به عند عروض الوجع له أو لا وهي الأصلية كدلالة اللفظ المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ. تدیدنا مصنف رحمت الله علیه د دلالت لفظی بیان کړي. نو دی وی دلالت لفظی چې کوم دی دا په درې قسمه باندې دی: دلالت لفظی وضعی، دلالت لفظی طبعی او دلالت لفظی عقلی. شنن دی نو دی وی والدلالت اللفظیه اما بحسب جعل الجاعل، دلالت لفظی یا په حسب د جعل د جاعل باندې، یا په حسب د جعل د جاعل باندې، وهي الوضعیه او دې ته چې کوم دی دلالت وضعی وي، یعنی یا به یو کس له جاعل بلګي شوی فاعل ښه هغه بلګي شوی یو لفظ چې کوم دی دا به د یو معنا د لپاره څه کړی وي، دا به وضع کړی دی ته جعل الجاعل وي. څه ورته وایي؟ یو سړی لګي چې یو لفظ چې کوم دی د یو معنا د لپاره څه کی دا وضع کی، نو هغې ته ویل کېږي جعل الجاعل. نو یا یو لفظ چې کوم دی د معنا د لپاره یا به یو واضح څه کړی وي دا به وضع کړی وي، نو که چېرته واضح وضع کړی او بیا د لفظ په هغه معنا باندې څه کولو دلالت یې کولو، نو دې ته ویل کېږي دلالت لفظي وضعي. څه ورته وایي؟ لکه انسان چې کوم دی دا وضع شوی دی د څه دپاره؟ د حیوان ناطق دپاره. نو دا انسان چې کوم دی دلالت کوي په څه باندې؟ دا په حیوان ناطق باندې. نو دلالت د انسان په حیوان ناطق باندې کم دلالت دی؟ دلالت لفظي وضعي. پوه شوئ؟ وی والدلالة اللفظیة اما بحسب جعل الجاعل، دلالت لفظی یا په حسب د جعل د جاعل باندې، وهي الوضعیه او دې دلالت وی کدلالت الانسان علی الحيوان الناطق، لکه دلالت د انسان په چا باندې. اوس وضع څه ته ویل کېږي؟ وضع څه ته ویل کېږي؟ نو دا خو موږ په جامع کې ویلو، خو دلته کې دی بیا وایي ښه وضع ویل کېږي جعل اللفظ بإزاء المعنى، جعل اللفظ بإزاء المعنى هغه دا چې یو لفظ مکرر شي په مقابله د څه کې دا د معنا کې، هغې ته ویل کېږي څه وضع. نو یا چې کوم دی دلالت لفظي دا به په جعل د جعل د جاعل باندې وي، او لا لا بحسب جعل الجاعل، یا به په حسب د جعل د جاعل باندې دا به نه وي. نو وهي لا يخلو کشرط دا په حسب د جعل د جاعل باندې نه ونو بیا خالی نه دی. اما ان يكون بحسب اقتضاء الطبع، یا چې کوم دی دا دلالت دا په معنا باندې دا په حسب د څه وي د تقاضي د طبیعت وي، په حسب د تقاضي د څه وي. او دې ته ویل کېږي دلالت طبعي لفظي طبعي. څه ورته وایي؟ وی کدلالت اخ علی الوجع، کدلالت اخ علی الوجه. سړی اخ کوي نو بس پوهېږه چې څه شی دی سینې خرابه ده.
فإن طبع اللافظ يقتضي التلفظ به وإذا طبيعت د لافظ کم دی دا تقاضا کوي د تلفظ په څه باندې په دې باندې عند عروض الوجع فهغه وخت کې چې کله ورته عند عروض الوجع له کله چې ورته درد شي دا عارض شي نو بیا ته وزن کوي ها زونه پرې ورته وهي العقليه دې ته ویلخه او لا او یا به چې کوم دی دا دلالت نوي په حسب د اقتضاء او تبع باندې یا بني په حسب د څه باندې بلکې دا به چې کوم دی په اقتضاء د حسب العقل باندې په اقتضاء د څه به نو دې ته ویل کېږي دلالت لفظي عقلي دلالت لفظي عقلي وی کدلالت اللفظ المسموع من وراء الجدار لك دلالت د لفظ هغه لفظ چې د سماع شي من وراء الجدار د اخوا د دیوالنا وإذا دلالت کوي على وجود الله في بوجود د څه باندې ورته شان وی وراء الجدار د دیوال نه اخو اتخا کچرته د لمخ لرالو نو دغه وخت چې کوم دی بیا د عقل د وجنه دغه نه دلالت نه دی بلکې بیا د مشاهده د وجنه څه دی دا دلالت لګته ما سره مخامخ خبرې کې نو دا دلالت عقلی دا نه دی ښه بلکې دا څه شی دی دا مشاهده ده چې د شان आवाज راځي او سړی وجود د لافظ په معلوم کې نو دا کوم دلالت دی دا دلالت عقلی دی اوس وای اوس دا درې قسمونه چې کوم دی د دلالت شو نو په دې درې واړو قسمونو د دلالت کې دلته کې مقصود بالبحث چې کوم دی هغه دلالت لفظي وضعي دی کوم یو دی وی والمقصود ها هنا هو الدلاله اللفظيه الوضعيه مقصود بالبحث سے کم دے پدے مقام کے اغا دلالت لفظی وضعی دے دلالت لفظی وضعی اس دا دلالت لفظی وضعی سے ویلے کیږي دې دا هغه معنا کیخه وی دلالت لفظی وضعی ویلے کیږي وهي كون اللفظ بحيث دا کې دل د لفظ په داسې طریقې باندې متا اطلقا کله تعیسو شي اطلاق کوشي نو فهم منه معناه فهمیږي د هغه نص معنا د هغه خدای ورته یو کېد لګی خال العلم بوضعه د وجه د علم نه پس باندې او وضع باندې ته پوښوي او ربي ته پوښوي نعم نعم یا درته یو خبرو کې ته پینې پويږي ته ورته څه مزه سره کېږي ها زفوش ویلی العلم بوضعه خا دلالت لفظی وضعی دیتا ویلی کېږي چې دا لفظ په داسې طریقې باندې وي چې کله هغه استعمال شي کله هغه څه شي نو دا هغه استعمال د رستو د هغې نه چې کوم دی معنا څه ته راځي دا فهم ته راځي او دا معنا فهم ته ځکه راځي چې علم په څه باندې شته دا په وضع باندې شته او که علم په وضع باندې نه د بیا فهم ته ناراضي خان زکه وسره دا کېده دا اولګولو بیا ګوري که تاسو خیالي دا دلالت لفظي وضعي دا بیا په درې قسمه باندې دی یو دلالت مطابقي دی دریم تضمني دی او دریم دا التزامي دی کنه وهي اما مطابقه او تضمن او التزام او دا دلالت لفظی وضعی یا چې کوم دی دلالت مطابقی وي یا به تضمنی وي او یا به التزامی وي وذالک سره هغه وجه د حصر ته اشاره کوي چې دلالت لفظی وضعی دا منحصر دی پس کې دا په اقسام ثلاثو کې ویل ان اللفظ اذا كان دالا بحسب الوضع على معنى وإذا لفظ کم دے که چرد دلالت کولو پا حسب دا وضع باندی لفظ که چرد دلالت کولو پس باندی دا پا حسب دا وضع باندی پا معنی باندی نو دغه معنا چې مدلول د لفظ دی دغه معنا چې مدلول د څه دی دا د لفظ دی یا به چې کوم دی عین معنا موضوع له وي یا به وي او یا به چې کوم دی داخل وي په معنا موضوع له کې او یا به چې کوم دی خارج وي د څه د معنا موضوع له نه نو که عین معنا موضوع له و دا مطابقي او که داخل په معنا موضوع له کې نو دا تضمنی او که خارج او د معنا موضوع له نو دا التزامی کوئی گئی
وإما أن يكون عين المعنى الموضوع له وإذا معنى مدلول د لفظ دا یا بعين معنى موضوع له وي او داخلا فيه یا بداخل په دغه معنى موضوع له کې او خارجا هو یا بخارج وي د سنا د معنى موضوع له نه فدلاله اللفظ يستفصيل خا ودلاله اللفظ على معناه دلاله د لفظ په خپل معنی باندې بواسطه ان اللفظ موضوع لذلك المعنى پدې واسطه باندې چې لفظ وضع شوی د څه د بار دی مطابقت دې ته وایي وی کدلاله الانسان على الحيوان الناطق لك دلاله د انسان پچا نو انسان چې کوم دی دا دلالت کوي په حیوان ناطق باندې انسان دلالت کوي په څه باندې او دې باندې حیوان ناطق باندې ولې دلالت کوي وی لاجل انه موضوع للحيوان الناطق وی زکه چې دا انسان وضع شوی د چا لپاره دی د حیوان ناطق د لپاره زکه په هغه باندې دلالت کوي ودلالته على معناه او دلالت د انسان على معناه په خپل معنا باندې او بواسطه ان اللفظ موضوع لمعنى په دې واسطه سره چې دا لفظ د انسان وضع شوی دی د یو معنا د لپاره څه د لپاره وی دخل فيه ذلك المعنى او داخله د پدې کې دک معنا المدلول لللفظ چې هغه مدلول د څه دی دا د لفظ تضمن دا بسوي وی کدلاله الانسان على الحيوان او الناطق لك دلاله د انسان یا فقط په حیوان باندې یا فقط په ناطق باندې وی فإن الانسان انما يدل على الحيوان او الناطق انسان چې کوم دی دلالت کوي په حیوان او په څه باندې د دې وجنه چې دا انسان وضع شوی دی د حیوان ناطق د لپاره څه د لپاره او ګوري خاصه تاسو خیالي دا حیوان او یا دا ناطق دا حیوان او یا څه دا ناطق دا داسې معنا ده چې داخله د بچا کې په دغه معنا موضوع له کې کنه وهو معنان او دا حیوان او ناطق چې کوم دی داسې معنا دا حیوان ناطق داسې معنا ده دخل فيه الحيوان او الناطق داخل له پدې کې حیوان او یا څه وی الذي هو مدلول اللفظ هغه چې هغه معنا ده څه ده د لفظ انسان ده وی گئی او دلالته على معناه او دلالت د انسان په معنا باندې په دې واسطه باندې چې لفظ وضع شوی دی دا هغه معنا د لپاره خرج عنه ذلك المعنى چې خارج دی د دینه خارج څنګه څه دی خارج دی وی هغه معنا ته نه خارج دا چې مدلول د څه دی دا د لفظ د انسان دی مدلول د څه دی نو التزام دې څه ویل کیږي لکه دلالت د انسان په قابل العلم او په صنعت الكتابت باندې وی فإن دلالته عليه دلالت د انسان په قابل العلم او په صنعت الكتابت باندې دا په دې واسطه باندې چې لفظ موضوع د څه لپاره دی د حیوان ناطق د لپاره دی کنه او قابل العلم او صنعت الكتابات دا خارج دی د چانه دا د حیوان ناطق نه خو دومره خبره ده چې دا معنا لازمه ده چا سره ده د حیواني انسان سره لازمه ده پوهیږئ اوس اول د چې کوم دی دلالت مطابقي وي دویم ته تضمني وي او دریم ته التزامي وي وجه تسمیه نو دی وی واما تسمیه الدلاله الاولى بالمطابقه او هر چې تسمیه د دلالت اوله د بس باندې او مطابقي باندې وی فلان اللفظ مطابق وی ځکه لفظ چې کوم دی دا مطابق وي د مطابق معنا کې اي موافق لتمام ما وضع له دې موافق وی ټول هغه معنا سره چې څومره معنی د پاره سره دا وضع شوی دی او دا مطابقت چې کوم دی دا ماخوذ دی د دې قول د عربونه عرب وی طابق النال بالنال سپله د سپله سره برابر شو ته پوهیږي دا په هغه وخت کې وی چې کله برابر والي شي دا راشي موافقت د دواړو په میز کې دا راشي د دلته کې انسان چې کوم دی دا وضع شوی د حیوان ناطق د پاره نه بالکل مکمل کې کیږي دا فټ راځي ښا نو ځکه ورته وی مطابقت وی من قولهم طابق النال بالنال اذا توافق کله چې دواړو سینه دی بل موافق شي
واما تسمیه الدلاله الثانيه بالتضمن او هر چې تسمیه ده دلالت ثانی ده په تضمن باندې وی فلان جزء المعنى الموضوع له وی ذکر جزء معنى موضوع له داخل في ضمنه دا داخله ده په ضمن ده څخه د کل معنی کې کنه گویا کدی کل معنی دا جزء معنی چې کوم ده پترخ کې نیولې ده پس کې نیولې ده او ترخ کې نیولو تسوي تضمین وی ښا نو فهي دلاله على ما في ضمن المعنى الموضوع له في ضمن المعنى الموضوع له نو دا دلالت سو په هغه باندې چې په ضمن د چا کې شو. واما تسمیه الدلاله الثالثه بالالتزام او هر چې تسمیه د دریم دلالت په التزام باندې فلان اللفظ لا يدل على كل امر خارج عن معناه الموضوع له وی لفظ دلالت نه کوي په هر امر باندې چې خارج وي د سنا د معنا موضوع له نه بل على الخارج اللازم له بلکې په داسې معنا باندې کوي چې خارج وي خو د معنا موضوع له سره سوي دا لازم وي نو لازم باندې ته التزام وي نو خوشي وانما قيدا الحمد لله